الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. الحمدلله 58 درسونه ریکارډ شوي دي ټول د مبادیاتو نواله اوس الحمدلله دویم جز چې کوم اعتراضات دي هغې ته رسېدلي وو. موږ تر اوسه پورې 15 اعتراضات حل کړي دي. نن به موږ شپږم اعتراض حل کوو چې ملحدین همیشه د فیمینزم د فلسفې په بنیاد باندې ما تاسو ته ویل الحمدلله تاسو به اوس یو سوال چې وشي تاسو ته پته لګي چې دا د کومې فلسفې په بنیاد کوي. نو ملحدین د فیمینزم د فلسفې په بنیاد باندې داسې مسایل لا جمع کړي دي او دوی وایي چېرې تاسو مسلمانانو په نظم باندې ښځې ته تاسو هېڅ صدقه نه دی ورکړی مقام نه دی ورکړی تاسو ښځه ناقص العقل ګڼئ او نور مختلف قسم اعتراضات کوي چېرې دا مذهب چې دی اسلام دا د سړو مذهب دی د ښځو پکې څه حقوق نشته. موږ ورته وایو چې خورې تا ته خو د ژوندي پاتې کېدو حیثیت او د انسانیت دا مقام دا صرف اسلام درکړی دا الحمدلله دا ټول کتابونه موږ سره پراته دي. ګوره د دې به موږ حوالې ذکر کوو. دا کتاب مقدس دی دې کې عهدنامه قدیم اور جدید نو انشاءالله موږ نن اقوال ذکر کوو. داسې د هندویزم چې دا مشهور متون دي دا یجروید دی دا بھگوگیتا دی دا اپنوشد دی دا رګوید دی دا یو دغه شانته کتاب بلې چې دی دا مهابارت دی دا الحمدلله موږ مطالعه کړي دي. الحمدلله موږ که د الحاد په موضوع کار کوو الحمدلله موږ د اصل متون ځان سره ساتو الحمدلله موږ کار کوو. دا نه کوو چې موږ وایو چې لکه د بل څه لیکلي وي او موږ د خپله نه موږ د الحمدلله د علماء کرامو نه هم فایده حاصلو خو دې سره سره موږ څه کوو موږ اصل متون هم مطالعه کوو موږ د هغې نه استدلال کوو چې انشاءالله تاسو بایبل پلانکې آیات پلانکې باب انشاءالله تاسو ته به په خپله به نو آیا رښتیا وایي چې کله ستا یو او موږ وایو چې کله ته الحاد رد کړې نو تا ته په دې مذاهب علم باندې به څه وي عبور به درله حاصل وي. ولې تا ته به یو وخت کې ملحد راشي تا ته به وایي چې زه مذاهب ټول صحیح مذهبونه دي راځه اوس ما سره د اسلام حقانیت ثابت کړه نو بیا به ورته ته دا کتابونه یو بوله بیانې نو بیا به څه کېږي د اسلام حقانیت به تا ثابتې. مولوي صاحب مفتی صاحب عبارت شروع کړه نور سبق هر څه کتاب کې موجود دي. بسم الله کې بسم الله الرحمن الرحیم. شپږم اعتراض د مسلمانانو په نس ښځه ناقص العقل ده. د مسلمانانو په نس ښځه ناقص العقل ده. د ښځو متعلق چې څومره اعتراضات ملحدین کوي د فیمینزم د فلسفې په بنیاد باندې کوي. یو حدیث باندې دوی اعتراض کوي چې راځي کې ښځې ته ناقص العقل ویل شوی دی. نو موږ ورته وایو چې دې نه څه د اردو او د پښتو ناقص خو مراد نه دی که نه چې خراب نو دا هېڅکله دا نه دی مراد د ده نه مراد څه شی دی د تعداد کم دی څه شی کمیت مراد دی کیفیت مراد نه دی. جواب ملحدین د حدیثو په پوهېدو کې غلطي کړې ده. دوی د ناقص نه د اردو او پښتو ناقص مراد اخیستی دی د کوم مقصد او مطلب ابدال کېدل حالانکه حدیث کې د ناقص نه مراد د عربی ناقص مراد دی کوم چې مقدار او تعداد په باره کې استعمال شوی دی. دواړو ناقص کې فرق د کیفیت او کمیت دی. یو حدیث کې دوی ته ناقص الدین ویلي دي چې د ناقصاتو نه مراد په ښځو داسې ورځې راځي چې دوی په اعمال نشي کولی دوی نموز کولی شي او نه روژه نیولی شي. نو د دې حدیث مبارک ابو داود شریف ذکر کړی دی. شاباس ما رأيتم من ناقصات عقل ولا دين قالت وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. نبی علیہ السلام فرمایلی چې ښځې د عقل او دین په باره کې د نقصان والا دي. نو ښځې د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې زموږ د عقل او دین نقصان کوم یو دی. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې د دوه ښځو ګواهي یو سړي برابر ده. دا د عقل نقصان شو. ګوره دوی په دې به اعتراض کوي چېرې د دوه ښځو ګواهي ولې د یو سړي د مصیبت نه خلاصي کړي دي. نن سړي ګواهي نشي کولی شي نه شي کولی. ته خو نن سبا د چا ګواهي وکړه چې والله سرمن دې وباسي. بل د ښځو تعلق د کور سره دی څه شی دی د کور سره دی. هغوی د معاشرې د تجارت د کاروبار ته ضرورت نشته دی مولوي صاحبانو. نو ځکه ته دا بوج یې ته سپکړی ګواهي بوج دی که نه دی تاسو نه تپوس کوم ډېر غټ بوج دی یقینا خپل مرګ ته غاړه یې غوښتل دي چې ته د یو ظالم خلاف ته څوک یې ګواهي ته راپاڅېږي. نو ښځه کې دونه پاور شته سړی نشي کولی نو هغه بوج یې ته کم کړی دی. نو دا خو د ښځې سره څه شی دی احسان دی که نه دی. دوی به دا وایي چې و ښځې لکه نو ته خو راشه احسان یې ورسره کړی ظالمانانو. تاسو به د اسلام د حسن ته ګورئ تاسو به سوچ او غور او فکر کوئ چې دا حسن د اسلام دی چې ښځې نه بوج کم کړی دی او تاسو په دې باندې اعتراض کوئ مولوي صاحبانو. او د دین نقصان دا چې کله روجې نیولی شي او کله یې نشي نیولی او کله مونځ کولی شي او کله یې نشي کولی.
د قضا شو روجو به قضا ګرځوي او قضا شوي منځونه ورته معاف او کړي. ته معاف شوي دي او ثواب ورته ملاويږي. څونه احسان یې ورسره کړی دی. نو دې کې دغه د اعتراض څه خبره ده. بل موږ عقلي جوابات ورکوو. د عقل د ناقص کېدو څه وضاحت دی، د هغې وضاحت وکړه. چې د دوه ښځو ګواهي د یو سړي د ګواهي برابر ده، په دې کې هم کمیت او مقدار کمیت ښودل ته شوی دی. مراد خراب نه دی. څه دی خرابوالی پکې نشته، صرف هغه کمیت مراد ده چې تعداد یې کم دی. دلته کیفیت مراد نه دی، ځکه چې دوه اعداره د یو صحیح برابر کېدی نه شي. دوه خرابې مڼې یا لس خرابې مڼې یا لس خرابه مونه د یو روغ ام او د یو روغ میوې برابر کېدی شي، هېڅکله نه شي. په سل جمع کوي کریټ د دې خوا ټول خراب وي، مردار دې پراته وي، او یو دې صرف یو سیو دې خوا روغ پروت دي. تاسو به چاله ترجیح ورکوئ؟ هغه یو لا هغه خراب دي که نه. نو اعدار دا نه دي مولوي صاحبانو. ښه شاباس. نو مطلب دا دی چې دوی د مراد مقدار دی چې دوی مقدار کې د سوړو نه کمی دي. مغرب په معاشره کې وګوره، هلته خو ښځه صرف د جنسي تسکین لپاره هغوی څه کوي؟ استعمالولی شي. ښځه صرف د جنسي تسکین دپاره، د خپل خواهشو دپاره. او هغوی څه کوي؟ ښځې نه وینځه جوړه کړې. څه کړې؟ ښځې نه وینځه جوړه کړې د مولوي صاحبانو. اسلام یو فطري مذهب دی، د ښځو د کمزورتیا خیال یې ساتلی دی. اسلام چې کوم بوج په سړي باندې ایښی دی، د هغې نیم یې په ښځه باندې دپاره د اسانتیا په دپاره چې شابه چې دې سره چې ښځې ته په دې کې اسانتیا وي. شریعت هر چا ته خپل حقوق مقرر کړي دي مولوي صاحبانو. د ښځې خپل مقام دی او د سړي خپل مقام دی. دوی خو د ښځې د اشتهارګاه د شوی مغربي معاشره د ښځې نه اشتهارګاه جوړه کړې ده که نه ده. که موټر سایکل خرڅېږي نو ښځه به یې پسوره کړې وي. که یو د اوبو څښلو بوتل خرڅېږي او که کپړې خرڅېږي او که صابون خرڅېږي او که څه خرڅېږي، د ښځې نه خو تا اشتهارګاه جوړه کړه. هغه د ښځې کوم مقام هغه د څه کو دا به تاسو ته یاد وي رښتیا وایي مولوي صاحبانو چې تا داسې نه وي ویلي او ته په دې موضوع نه خبر او تا باندې د ښځو راشي بیا به ته څه کوې؟ نو دا ضروري دی مولوي صاحبانو. چې دا شابه چې مخکې زه دوی چې د ښځو نه کوم کارونه اخلي، دا قدیم زمانه د غلامانو مقام دی. دوی خو د ښځې دې چې د ښځو نه کوم قدیم زمانه کې به دا کارونه چا کول؟ غلامانو به نه کول. پوره لباس وینځې ته اختیار نشي چې پوره لباس واغوندي، او دغه شانته کې غلامانو ته دغه اختیار نشي چې خپل ځان په باره کې دغه وکړي. نو دوی نن د انسانانو نه آزادو انسانانو نه غلامان جوړ کړي، وینځې دي جوړې کړي دي مولوي صاحبانو. دوی د آزادو ښځو نه وینځې جوړې کړي دي. خپلې وینځې سره بغیر د نکاح کولوالی جایز دی. دوی هم د پردو ښځو سره زنا کوي او دوی د نوم ورکوي زنا بالرضا. دې ته څه وایي؟ ریلیشن ورته وایي. ریلیشن د خپلې خوښې مطابق یو هلک او جنۍ یو کال دوه کال چې څومره بغیر د نکاح ژوند تېروي، د زنا تصور پکې نشته مولوي صاحبانو. شاباس. د دوی په نس جایز ده او دا خپله ازادي ګڼي. وینځه به پوره لباس نه اغوندي. دوی هم ښځو لپاره د وینځو لباس خوښ کړی دی. کومه ښځه پوره لباس اغوستل کوي، دوی منع کوي چې دا لباس نشي استعمال. فرانس غونډه کې ملک چې دا یو تاریخ لري، فرانس چې دا یو تاریخ لري، هلته یوه ښځه په ازادۍ سره خپل څه نشي کولی، حجاب نشي کولی، مکمل لباس نشي اغوستلی. څه کوي؟ پابندي. نو ظالمانو تاسو د مغربي معاشرې والو ته موږ وایو تاسو څه شئ؟ تاسو هغه انسان د خپل ازادۍ نه محروم کړی دی، تاسو راپاڅېږئ په اسلام باندې اعتراضات کوئ. خو افسوس دا خبره ده چې موږ په دې موضوع نه یو خبر. کله چې موږ په دې موضوع خبر شو، یقینا د مغربي معاشرې خباثتونه تاسو ټولو ته مخې ته راځي مولوي صاحبانو. دا دوی د ذهني غلامۍ عکاسي کوي. مغرب صرف او دوی موږ ته ذهني غلامان وایي. دا خپله ذهني غلامان دي. څوک چې مغربي قوم دی او د مغربي قوم نه چې څوک متاثره دي مولوي صاحبانو. مغرب صرف د ښځې د ازادۍ د لپاره غواړي چې خپل خواهش ترې پوره کړي او بس نور هېڅ نشته. اوس چې ښځه بهر وباسي او د سړو کار یې شروع کړو، د ښځو چې کوم کار نه و هغه ترې پاتې ښځې چې کوم کارونه وو ټول پاتې شو. شاباس. د پیدایش او د پرورش نو نتیجه دا شوه چې د مغرب په معاشره کې ولادت د ماشومانو کم شو. اوس د هغوی حکومتونه هغوی ته انعامات ورکوي. بچې دوه بچي راوړه. هغوی ته څه وایي؟ هغوی قومونه وایي چې شابه تاسو تکړه شئ، بچي ډېر راوړئ، موږ درله پرې دغه کوو، څه کوو، موږ به انعامات درله درکوو، موږ په دې باندې پیکجونه ایښي دي. زموږ خلک یې ویل که دې وخته پورې که دا سودا واسه دونه 50% ډسکاونټ. هغوی وایي که تا 3 بچي راوړل دونه پیکج دی، او که دونه دې راوړل دونه پیکجونه ورکوي ورته. هلته څوک بچي راوړلی نه شي. ولې؟ زنانه کار کوي، ټوله ورځ په دفترونو کې کار وکړي، یا ډریوري وکړي، یا په کمپنۍ کې کار وکړي، نو دا به بچي څه راوړي؟ دا به د بچو څه پرورش وکړي؟ هلته بچي راوړل ډېر مشکل دي. او موږ الحمدلله شکر دی، او دا زموږ د حقانیت دلیل، موږ حلالیان یو. څه یو؟ موږ حلالیان یو. دا نه ختمېږي. او حرامیان دا نه ډېرېږي مولوي صاحبانو. موږ حلالي نسل یو. د هغوی په مړه په هغه کې د پلار دغه نشته دی، څه نشته دی، شناختی کارډ کې، او د هغوی په معاشره کې د سکول د داخلې او چې څه کېږي د څه په نوم کېږي،
د مور په نوم نو چې مور نه پلار نه دی معلوم نسل نه دی معلوم او دا معاشره په ما مسلط ده او دلته دا معاشره خلک وخی وي چې سیکولریزم راولي او لیبرلیزم راولي او دا نظامونه دلته راولي افسوس خبردار چې موږ سره اختیار نشته او څو موږ د دین نه خبرې مولوي صاحب نو خان دی ډېر لخوا چې بچي ډېر پیدا کړي او بلې سوچ نه کوي چې ښځې دومره کار نشي کولی چې ولایت هم وکړي او د سړو سره هم ذمهواري پوره کړي شریعت د ښځو خصوصي لحاظ ساتلی دی په ښځه دومره بوج اچولی دی څومره چې برداشت کولی شي دا زموږ د شریعت حسن دی چې دا فطري مذهب دی په دې کې د هر چا لحاظ ساتلی شوی دی د ماشوم غټ بوډا د ښځو د هر چا د جسم مطابق په هغوی باندې بوج اچولی دی نو شریعت فلسفو ته نه ګوري کوم چې د جدید دنیا فلسفه ده بلکې شریعت انساني فطرت ته ګوري نو دا شریعت بتا تا کامل په نظر راشي دا شریعت الحمدلله زبنګ شریعت چې دی دا کامل دی مولوي صاحبانو نور شریعتونه کامل نه دي مولوي صاحبانو هغوی کې یو څو اصول دي هر مذهب کې سره څه اصول شته خو محدود دي او اسلام الحمدلله ته د بیت الله نه والا د بیت الخلا پورې د وده کېدو نه والا پاسېدو د کاروبار او تجارت او د واده د ښادۍ د مړي او د ژوندي ټول مسایل په دې کې څه دي تر دې پورې چې مړی ښخې هم دعاګانې موجود دي او تر دې پورې چې خاورې پیړې هغه هم موجود دي تر دې پورې چې غسل ورکوې هغه هم درله ښودلي تر دې پورې چې ته استنجا کوې دی هم درله ښودلي یار نو دونه کامل دین ما سره موجود دی ماله د بل دین څه ضرورت دی تاسو ته به د اسلام خو بیا نه معلومې وو مولوي صاحبان چې په دې موضوع باندې کار کوي اوس په اسلامي معاشره کې د ښځې مقام او مرتبه شابه زر اسلامي معاشره کې ښځو ته ډېر اوچت مقام حاصل دی په دې اندازه خو د اسلامي احکاماتو نه معلومېږي چې الله تعالی اسلام ته وګوره کنه چې څنګه ښځې سړي له حکم کړی دا څه کړی ښځې له حکم کړی چې څنګه د سړي ذمہواري معلومه ده داسې څه ده د ښځې ذمہواري معلومه ده او څه شی دی په دې کې څه کړی دی وعاشروهن بالمعروف خیسته ژوند به څه کې ښځو سره تېرې او نبي علیه السلام حدیث مبارک دی چې تاسو کې څه شی دی اول به تاسو نه څه تپوس کېږي ستاسو د کور په ژوند به باره کې تپوس کېږي چې تا د ښځې سره څنګه ژوند تېر کړی تا د بچو سره څنګه ژوند تېر کړی کله چې اعمال تللی کېږي نو اول به څه کېږي په عباداتو کې به څه کېږي په حقوق الله کې به څه تلل کېږي مونځ دی په حقوق العباد ته چې راشي بیا به څه کېږي بیا به اول به دغه تلل کېږي ستا د ښځې او ستا د بچو سره ستا هغه تعلق به تللی کېږي نو اسلام دونه پاک دین دی شابه د ښځو سره معاشرت په هر باب کې د معروفیت کوي چې د هغې په سبب ښځه د معاشرې په هر مقام کې اوچت مقام حاصل کړی دی ارشاد باري تعالی دی وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى أن تکرهوا شیئا ويجعل الله فيه خیرا کثیرا او د دوی سره په ښه طریقه ګزار کوئ نو که دوی ستاسو خوښې نه وي نو کېدای شي چې ستاسو به دی وایي الله تعالی څه ورته فرمایي چې دوی سره ښه ژوند تېروئ کېدای شي که دا ښځه ستا نه خوښه خو تا ته پته نشته چې الله تعالی تا دپاره څه کړي دي څه خوښ کړي دي مولوي صاحبانو الله تعالی به هغه څیز ډېر تا ته پکې څه وي خیر به درته پکې ایښی وي ته خو به وې چې لکه دا خو زما نه ده خوښه نو ګور الله تعالی موږ له حکم کړی دی نو مفتي شفیع رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي شابه سین چې اسلام نه مخکې ډېر زیات ظلمونه کېدل په دې آیاتونو کې د الله تعالی دغه ظلمونو د بندولو حکم کړی دی او په دې آیات کې خاص خطاب دی خاوندانو ته د اسلام نه مخکې د صنف نازک سره ډېر ظلم کېدلو یو ظلم خو دا و چې سړو به خپل ځانونه د ښځو د مالونو او ځانونو مالکان ګڼل کومه ښځه به چې د کوم سړي په نکاح کې راغله بیا به هغه سړي د هغه ښځې د ځان او مال مالک و چې کله به سړی مړ شو نو نور مال به په شان به هغه ښځه نو په مال متروکه کې شامله وه دا رواج زموږ د افغانانو پښتنو کې اکثر دا شته دی چې خاوند مړ شي بیا به لیور ته په نکاح کې بل چاته نه پرېږدي دا ور دغه د عیسایانو د بایبل دا نظریه ده دا اوس ډېر لښیم په دې کې هغه بل چاته نشي په نکاح د هندوانو هم دا نظریه ده او هندوان خو ورته بل حق هم نه ورکوي د نکاح څه نه کوي هندومت کې ښځې له بیا د دوباره نکاح کولو حق نشته دی مولوي صاحبانو تر دې پورې چې د خاوند د بلې ښځې زوی به ځان ته په نکاح کولی مېرمنو مور نکاحګانې شوي دي چې بیا نبي علیه السلام خلک کسو که نه چې هغه باندې خبره ورکړي چې د مېرمنه مور سره نکاح کړې ده چاته یاده ده واقعه مولوي صاحبان نو ګوره داسې واقعیت د اسلام نه مخکې موجود و ژوندۍ لورګانې به یې ښخولې انسان به ژوندی ښخو اسلام د برکته خو دې له مقام میلاو شوی شابه سیان دویم ظلم دا و چې کوم مال به ښځې ته په طور د تحفه او هدیه میلاو شو هغه مال به د خاوند ګڼل کېدو دریم ظلم دا و که کومې ښځې ته به مال میلاو شو په وراثت کې نو هغه ښځې ته به نکاح اجازت نه و هسې نه چې مال بهر لاړ شي څلورم ظلم دا و کومه ښځه به د خاوند نه نه وخوښه نو خاوند به ورسره حقوق د زوجیت نه ادا کول او نه به یې ورته دا اوس هم زموږ معاشره کې موجود دی دا شی اوس هم دا جهالت موجود دی زه ډېر خلک پېژنم لانجې راغلي وي بس دا ما په کور کې نه وله نه طلاق ورکوم او دلس حالانکه دا سوچو که دا ظلم زموږ معاشره کې اوس هم موجود دی اوس په اسلام باندې چې موږ عمل کوو نو دا د چا نقصان دی موږ له خو وضاحت کړی مولوي صاحبانو پنځم ظلم دا چې کله به خاوند مړ شو نو ښځې ته به یې د دویم نکاح اجازت نه دا ورکوو معاشره کې موجود او دا چې کله به خاوند مړ شو د ده به عدت مسلم شریف حدیث مبارک به یاد لري کنه غټ دوره وکړي چې هغه به څه کړه کوټنۍ کې به بند کړه چرګانو غونډه کې کاله پورې بدن لمبل او نه بوله دونه خوراک به ملاوي چې دا به صرف ژوندی نو دره به بوی ختلو دره به چې راوبوتل او بیا به
ساروی یا مرغه چې به چولاس به مسه کو د جسم سره به مسه شو به پړ شو د بوی د وجه ته سوچ وکړه نو دون ظلمونه معاشره کې روانو نو څومره حق چې سړو ته اصل له دومره حق اسلام خذل هم ور کړی دی مولوی صاحب منګله کې د طلاق حق راکړی خو خاوند ظالم نو خزلې ده خو له ور کړی کنه دی حالکه دې هندومت کې څه شری د طلاق حق نشته دی دغه شان دغه په دې نور مذاهبو کې هم دا نشته مولوی صاحب اسلام چې څومره حق د آزادۍ سره ته ور کړی هغه شان خو ته د حق آزادۍ ور کړی دی کاغه دینی معاملې وي او دنیوي معاملې وي شابه خزه پورا حاصل له چې دینی حدود په دایره کې خپل ازادي استعمال کړي په یو موقع باندې حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل چې تاسو ډېر مہر مقرر کوئ که مہر زیات مقرر کول ان الله تقوا خبره وي نبی عليه السلام د دې زیات مستحق په دې موقع باندې یو خزه په ډک مجلس کې حضرت عمر رضی الله عنه اعتراض وکړو چې الله تعالی ارشاد دی واتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا سورۃ النساء آیت نمبر 20 کې واتیتم احداهن قنطارا نه خزه ورته وي چې حضرت دته د قنطار لفظ راغلی دا ډیر مال د پار راځي نو هغه عبارت موجود دی مولوی صاحبانو او چې تاسو غواړئ چې د خزه په ځای باندې خزه بدل راوړي او تاسو په دې کې تا ډیر مالونه ورکړي وي نو هغه مال هیڅ ما اخلي شابه آیا تاسو به هغه مال اخلي بهتان لګولو سره په ګناه کولو سره د دې آیت په تفسیر کې امام سیوطی رحمت الله علیه په تفسیر دور منصور کې لیکلي دي شابه سین د حضرت عمر رضی الله عنه واقع ذکر کړی دا چې کله حضرت عمر رضی الله عنه د منبر نه وخت شو نو قریشي خزي حضرت عمر رضی الله عنه ویل چې الله تعالی د قنطار په استعمال کړی کوم چې د ډیر مال لپاره راځي په دې موقع باندې حضرت عمر رضی الله عنه ویل چې تاسو زمانه زیات علم ولای كلكم اعلم من عمر زمانه زیات علم ولای په دې موقع حضرت عمر رضی الله عنه سوچو امیر المؤمنین دې چې دې امیر المؤمنین دې دونه الله رب العزت ورته دونه اوروب ورکړي دي چې په کوم لار باندې عمر رضی الله عنه لاړ چې په لار باندې سن شي کولای او دا دنیوي شیطانان هم به نشي ته بولې شبانو او دا یو زنانه را پاسيږي نو خو پته ولګي د چې سوا ارچا ته ازادي حاصله ودانه و چې سو کومه خزي غلامانه کړي وي اوس بعض خلک را پاسيږي په امارت اسلامي باندې اعتراضات کوي چې تاسو خزي سره ظلمونه کوي او خزو سره داسې کوي او خزو تعلیم هم کړي الحمدلله د خزو تعلیم څنګه چې موږ اسلام د سړو د تعلیم وضاحت کړي داسې د خزو هم خدا وې د لپاره وسایل غواړي دا وې د لپاره څه مولوی صاحبانو څه وسایل وکړي اسباب پکارول پکار دي مولوی صاحبانو چې داسې خونه د کنه چې داسې کالجونو نشین جوړ کړي چې تاسو شي د به حیا دی او ته 400 بورډر پکې خرڅول کېږي نه چې وسایل الحمدلله اسباب هغه سره برابر شو ان شاء الله چې ګور ټول تعلیمي ادارې به کولاوي د خیره په دې موقع باندې حضرت عمر رضی الله عنه خزي ازادي مجبور نه کړه بلکې خزي په عمر رضی الله عنه اعتراض وکړ نو د دې ثابت شو چې په اسلام کې خزو تر خپل آزاد مکمل اختیار حاصل لري تر دې پورې په اسلام کې خزو ته ازادي حاصل لري چې وینځو خپل ازادي لري حق لري شابه کوم یو خزو بریره رضی الله تعالی عنہ چې کا صحابي نبی له سلام علیه سپارښت مو کوم سره نکاح وکړ ورته تاسو حکم دی او کنه او زما راي د نو به زور سره نکوم یاد نه د بخاری شریف واقعه ده کنه او شابه بعضو الفاظ وي د خزو د حقوق تاریخي پس منظر مولوی صاحب اوس بیانو چې اوس دې کې دا شانته کې کتاب مقدس ته داسې د هندومت بعضي مقدس کتابونه موجود دي شابسيان مغربي تنظیم خزو تاسو حقوق ورکړي دي مګر به خزو ورته نه دي ورکړي بلکې په مغربي معاشره کې هغه خزو ته عزت ورکول کیږي مغربي معاشره کې به خزل هغه حق ورکول کیږي چې دا کله ځان مصنوعي سړی جوړ کی سو کی او دا د سړو سره وګ باندې کارو کې به دې ته عزت کدا کور کې نشته چې دا کور کې ناز دی موږ دی ولګټو هغه دی خوري دا څه نشته باندې سبا هغه مصنوعي سړی د ځان جوړ کړی وي او سبا په شان ذمہداري پوره کړی ټول مغرب ته زموږ چیلنج دی چې دوی زموږ په شان خاصه عزت ورکړي تکړه دي چې د اخذ کور ته کې نه کې به کور کې نشته نشي کې نه ولې دوی اوس الټه زمون خو به راغلي دي ته چې تاسو شي تاسو پابند یاست جیل کې اسه موږ نه په عزت کې نهستې د خزانه نه په ټول ضرورتونه دی ورته خواندان پوره کړی په ټول مغرب معاشره کې به داسې خلک ته مولدینو باندې چیلنج کولای شو د ټولو ته تاسو تکړه شي خزه کې نه وایو چې هغه خپل خزي خرچه برداشت کړي مګر اسلام معاشره ټول عزتونه او خزه ورکړي دي او په خزه یې ذمہواری اچولې ده هغه ذمہواری اچولې ده کوم چې د خزه د فطرت لپاره مقرر ده مولوی صاحبانو عام طور باندې کمزوري عام طور پر کمزور چې کله خپل حق حاصلوي نو هغه ته کافي مهنت کول پکار وي هغه نه وروسته ته خپل حقوق ملایږي موجوده دور چې کوم حقوق چې خزه ته ورکړل دا حقوق اسلام د اول ورځې نه مقرر کړی دي اسلام د اول ورځې نه خزه ته حقوق ورکړي دي د کوم نه چې خزه محروم دي دا حقوق اسلام دوی تاسو نه دي ورکړي چې خزه مطالبه کړی وي
د خزو مطالبه کړې و کنه خزو د لپاره احکامات نازلېدل سبا کېدل احکامات به نازلېدل چې تاسو خو سره ظلم مکوئ زیاتې ور سره مکوئ دوی سره څه کوئ نرمي کوئ ور سره مولوي صاحبانو دا څه دوی مطالبه نه وکړي چې مونږ لکه نن سبا چې خلک خپل حق غواړي څه کوي احتجاج کوي کنه خزو احتجاج نو کړی دا ول اسلام مقرر کړی دی خو پته ولګی چې اسلام د ټول انسانیت لپاره یو څه دی فطري دین دی شابه بلکې اسلام په خپل د ښځې په خیال ساتلی دی او ښځې ته یې ټول عزت حقوق ورکړي دي اسلام چې کوم مقام ورته ښځو لپاره مقرر کړی دی هغه د جدید او قدیم د بېهوده روایاتو نه پاک مقام دی اسلام خو نه د ښځې نه ګناه اشتهارګاه جوړ کړی دی اسلام د ښځې نه اشتهارګاه نه ده جوړه کړې او نه د مغرب په شان ازادي ورته ورکړې چې د ځناورو منتقل څه کوي ژوند کوي او مرشبانو او دا زموږ معاشره کې دا شی را روان دی الله پاک دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي مرشبانو تاریخ پر خبره گواه دی د ښځه همیشه مظلومه پاتې شوې ده په قدیم یونان کې په مصر کې په عراق کې په هندوستان کې په چین کې په هر دنیا په هر یو ګوټ کې داسې مقام دی چې په کوم کې د صنف نازک سره ظلم نه وي شي مرشبان اسلام داسې مذهب دی کوم چې په ښځه باندې عظیم احسان کړی دی چې اول د ټول نه لوی احسان د ژوندي پاتې کېدل دي پخوا به چې اسلام نه مخکې به چې د چا لور وشو څه به شو دا به شرمېدو او دی به مخ پټ کړی مرشبانو دا به څوک براله اوس پیغور راکړي لور پیدا کېدل پیغور ګڼل کېدو ته سوچ وکړه افسوس خبر او اسلام څه ویلي چې لور دې پیدا شو دا ستا کور ته رحمت راغی د الله طرفه او دې اسلام باره کې بیا خلک پروپاګاندا کوي مولوي صاحبانو خو دنیا د پاره اسلام داسې مذهب دی کوم چې په ښځه باندې عظیم احسان کړی دی کومه ښځه چې خپل ژوند د بقا لپاره د بل محتاج وه هغه ته یې په معاشره کې عزتجن ورکړو اسلام نه مخکې چې کوم حال د ښځو عرب معاشره کې د هغه ټولې دنیا نه بدترین و ځکه چې خلکو به خپلې لورګانې ژوندۍ ښخولې الله تعالی په قرآن کریم کې د دې وضاحت کړی دی وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت او کله چې ژوندۍ ښخ کړلی شي جنۍ نو تپوس وکړی شي تپوس به ترې وکړی شي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت تپوس به وشي دغه جنۍ نه چې دا ژوندۍ ښخ کړی چې ته په کوم جرم باندې د خلکو څه کړی وي الله نبی علیہ السلام ته چا صحابي خپل واقع بیانولو د نبی علیہ السلام مبارک سترګو نوخ کې روانه نو دون ظلم ته سوچ وکړه الله اکبر شابه اسلامي او طرف ته خصو په باره کې جهنم او ایداد بیان کړی دی او بل طرف ته هغه کسان ته جنت بشارتونه ورکړي دي کوم چې خپل لورګانو د کول خلکو سره بهترین سلوک کوي حدیث مبارک د کوم انسان چې ځوان او لورګانې وي او دا انسان د زمانو په شان د لور سره هم د انصاف سلوک کوي الله تعالی ول جنت ورکی د میراث مبارک یو خدا حدیث مبارک د ابو داود شریف په حواله سره موږ ذکر کړی دی چې کوم یو انسان لور موجود وي او هغه ژوندۍ خخانه کی او هغه کمترونه غړي د زامنونه نو دا د زامنو د دې حقوق برابر ساتي الله بدل جنت ورکي بل حدیث مبارک کې راځي کوم لورګان کوم سړی لورګان د جنت نسکی محروم کوم سړی چې لورګان د میراث نه محروم کی کوم وارث د میراث نه محروم کی الله تعالی به د هغه جنت نه محروم کی کوم چې الله تعالی دله جوړ کړی دی بخاری شریف دا حدیث ذکر کړی من ابتل میراثا چا چې باطل کو د یو انسان میراث بطل الله الجنه الله رب العزت به د هغه د جنت میراث کی باطل به کی ورته مولوی صاحب هغه د میراث په باب کې منګه ذکر کړی دی دوا کوي چې پتا وای میراث هم د خیره شای الحمدلله موږ خدمات کوله گیو پتا وای میراث الحمدلله دو جلد ډیر بهترین کتاب دی خو انسایکلوپیډیا ده خو لګ زور لګوي دا اغام او کوي چې خدای پاک شای کې هغه بل مکتبه والا ته ویل لګا دا شای کو ځم حدیث مبارک ده حدیث مبارک د ابو داود شریف په حواله سره ده شابه حدثنا عثمان او ابو بكر بن ابي شيبه المعنى قال حدثنا ابو معاويه عن ابن مالك الاشجعي عن ابن حذير عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور ادخله الله الجنه شابه الله رب العزت بدا جنت ته داخل کی شابه عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم انسان نور موجود وي هغه ژوندۍ خخنه کړي او نه کم تر وګڼي او نه زامنو ته په لورګانو باندې فوقیت ورکړي الله تعالی به داسې انسان جنت ته داخل کړي خزه په حیثیت د انسانیت مقام دې ته صرف اسلام ورکړي نور مذاهب نه ورکړي نه دا به رسول زر اسلام په خزه باندې ټول لوی احسان کړي چا بس کوم چې دې ته انسانیت مقام ورکړی په زمانه قدیم کې یوناني تهذیب کې به د خلکو سره ډېر انتهایی ذلت والا رویه کوله زه بس نور پکې تشریح کوم زر او شابه د خلکو خراب سلوک اندازه خو د دینه معلومیږي چې په هغه معاشره کې یو جمله د خلکو متعلق عامه چې د مال چې چلو علاج خو ممکن نه لیکن د خلکو د شر نه محفوظ کېدل ممکن نه دي خزه د ما دنیا افات جوړه ده او رومن تهذیب کې په خزه ټول د بنیادی او خو نه محرومه و دا هغه تهذیب حال دی رومن تهذیب د ترقی یافته قوم دوی به د خزه په باره کې دا نظر لرله مولوی صاحب په بایبل کې د خزو توهین موجود دی مولوی صاحب دا ما سره لاس کې بایبل له مولوی صاحبانو
د کې لیکلي دي چې د حوا علیه السلام د وجې انسان په ګناه کې مبتلا شو دغه شانته کې د ښځې ټول مکروه ښځې د مکر او فریب جر لګرځولې ده ښځې د عصمت په باره کې خو د بایبل کې لیکلي دي اوس به له زه راوړو به نقل په بایبل کې د ښځو توحید په یهودیت او عیسایت کې د ښځو تذلیل هم موجود دی. د بایبل مطابق حضرت آدم علیه السلام د جنت د اخیستلو ذمهوار حوا علیه السلام ده. په کتاب عهدنامه قدیم کې پیدایش باب د 3 آیت شپږم مولوی صاحبانو باب سوم دی ګوره دا عهدنامه دا کتاب مقدس دی مولوی صاحبانو دې کې دوه حصې دي دې کې 9 کتابونه د یهودیانو دي سو 15 کتابونه په دې کې چې دي دې ته دغه وایي دې ته د تورات وایي دا پیدایش دی دا ګنتی ده دا استثناء ده دا خروج او دا اخبار دی وایي دا د موسی علیه السلام تورات دی دې کې دا نور 33 کتابونه چې دي دا 34 کتابونه دا به اخبار دی او صحیفې د انبیاء کرامو دي شپږم نمبر په کې یوشع علیه السلام کتاب دی دغه شانته کې د دې د باب شوم دی باب دریم دی کتاب پیدایش دی باب دریم دی ګوره دې کې به تاسو به څنګه معلومول کوئ دا پیدایش دی دا باب اول دی ګوره تاسو چې به ان شاء الله د دې دا باب دویم دی دا باب دریم دی ته ورسره لیکلي دي آیات شوم دی د شپږم نه واخله دا د 17 پورې عورت نے درخت پر دا وزل د عبارت په مګور آیات میں لراواړو وای عورت نے درخت پر غور کیا کہ کھانے کے لیے اچھا اور دیکھنے کے لیے بے دل کش ہے سب سے دل فریب باتیں ہیں کہ اس کی سمجھ حاصل ہو سکتی را روان چې ماقام شو دیزی پورې پر رب دیزی کی بیا د مکمل وضاحت کړی دی چې د سوګلو اخره کې دا خوراک په خپل مکو او عبارت څنګه دی مخکې تا د خزي خبره ومنله دغه ته سوې حضرت آدم علیه السلام ته الله وایي تا د خزي خبره ومنله دا عبارت وي شابه سي دا د خزي خبره ومنله هغه مې ودی خوړه چې کومه ما منع کړې وي ستاره عمل په وجه سم کړه نتی شو حواله عهدنامه قدیم کتاب پیدایش باب 3 آیت نمبر 17 د بابل کتاب پیدایش باب 3 آیت نمبر 16 مطابق आदम से उसने कहा دا عبارت دا आदम से उसने कहा तूने अपनी बीवी की बात मानी और इस दरख्त का फल खाया जिसे खाने से मैंने मना किया था इसलिए तेरे सबब से जमीन पर लानत है स्ताप वजह नऊज़ु बिल्लाह द आदम अलैहि सलाम द हवा अलैहि सलाम द वजह बस मका باندې لعنت وي او دې ذکر دا د کفاره نظریم ذکر او وسله چې دی چې انسان ازلی ګناګار پیدا کیږي د دې آیات د وجه نه دی سوې چې انسان ازلی ګناګار پیدا کیږي نو دا اوس کې عیسی علیه السلام سکو کفاره کو زمون ګناونه سره معاف شو بایبل لیکلي چې وساته امیدواري تقریب د ماشوم د زګیدو در زیات کم په دې باوجود تاسو چې خپل خاوند ته او خپل هغه پته اختیار لري حواله عهدنامه قدیم کې پیدایش باب 3 آیت نمبر 16 شابه د خزي مکر پرې د بایبل مطابق خزي مکر پرې الکار دا د خزي همیشه خپل مکر پرې په وجه نور ته نقصان رسولي د خزي مکر پرې د مرګ زیات طرق دی تاریخ دی مسجد عامل شبانو دغه شانته کې د خزي د عصمت په باره کې دا تمستا کتاب دی دا پکې موجود دی اوس راړو موخ په لګيږي د خزي د عصمت په باره کې په بایبل کې د خزي د شخصیت په باره کې ډېر باب 19 د واقعا ذکر شوی په کتاب پیدایش باب نور لسم کې د حضرت علیه السلام لورګان ته طرف ته زنا سي نسبت کړي کتاب پیدایش دی دا صدوم او مورو واقعا ذکر کړی دا په دې کې بیا دا آیات د 33 نه شروع کیږي د دې زنا لوط علیہ السلام اور اس کی بیٹیا دیږي کې به دا ذکر کړی دی په اخره کې دی الله پاک دې معفو کو الله عبارت مونږ ویل نشي چې دا د دینه مولسبانو یو اشفاق درسته آیات ته ورسیږي وای سوې وای یو لوط کی بیٹی اپنے باپ سے امید سے ہوئی بڑے بیٹی سے کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا اس کا نام معرب رکھا اور اس سے موابی نکلے اور چھوٹی بیٹی کی ہاں بیٹا پیدا ہوا اس کا نام امیر رکھا اس کا نام دا مکمل به وضاحت کړل الله پاک په فیو کې دا د دوی عبارتونه دي نو خځه له داسې مقام د نورو کتابونو ورکړل دي نورو مذاهب او اسلام څنګه مقام ورکړل مولوی صاحبانو چې هغه دواړه د خپل پلار د دنیا ته یو زنانه د خپل پلار سره زنا کولی شي او به چې د انبي د پیغمبر لور وي د نوح علیه السلام مبارک راشي دغه شان د کتاب چې سور مقدسات دي ټول مبارک دي داسې الفاظ استعمال کړی دي مولوی صاحبانو دا غیر ځوان پیدا شو مشر زینومی مواب کې خدو او شر او کشری زینومی بن عامی کې خدو هغه کې د پیدایش باب نو سمات 30 تا 38 هم دا چې د سارا علیه السلام مبارک لیکلي چې هغه ابراهیم علیه السلام خپل خوره الله ته خوره وا سویم باب د جزء لراوړ کتاب پیدایش باب شلم بابا شلم دے دا ګور دې لوس یو منټ کراړم ګور باب 20 دا ان شاء الله چې تاسو دا ویل خپل باندې دا باب 20 آیات سویم دے ها دا دې ګور دې لوس راړم دا نه اے دا دې حقیقت میں وہ میری بہن بھی ہے وہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگر چیز اس کی اور میری ماں کا فرق ہے ابراهيم عليه السلام سوې په حقیقت کې خدا زما د پلار څه ده هم دې بایبل لیکلي دي چې چا د خور سره دغه وکړو څه شي
نکاح وکړه زنا وکړه ته باندې د الله لعنت او دغه لعنت ته سوچو ته صرف د تناقضات 230 تناقضات الحمدلله ما پکې راځم کړی ابراهيم عليه السلام ته نسبت کړی دا څنګه ته درشتم باب کې دا ګور خپل ننګور سره زنا کول څه نعوذ بالله خپل ننګور سره د یعقوب علیه السلام مشر زوی دی يهوداهو چې د خپل ننګور تمر سره زنا وکړه دغه د زوی مرشه فارس او زارخ ته پیدا وشه دا فارس او زارخ دته نه د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام نسل را روان دي دا څونه د ورځي په د بنی اسرائیل ټول به کرام په دې فارس او په زارخ باندې ورځي دا چا دي دا د يهوداهو د تمر نه پیدا دي چې د ننګور مرجبان دا مجبور نه بیانو د لپاره مرجبان او د بایبل مطابق خزانه پاکه په کتاب اخبار باب 15 آیت نمبر 18 وخت تر 23 پورې لیکلي دي چې په مخصوص ورځو کې راځي بیمار شي نو هغه چې کومي جاری یا بسرا یا کوم سي سره هم لاس ولګي هغه سیس بنا پاک وي تر دې پورې لیکلي چې خلک خزا وسړي مجاوات وکړي غسل وکړي نو بیا هم د ماقام پورې ناپاک وي او کومه ایام هیڅ په مخصوص ایامو کې که زنانا سره د لاس ولګي د ماقام پورې بتسي تبه ناپاکه ګرځي خدا ناپاکه دونه سخت هغه په راځم ذکر کړی دي د بایبل مطابق د خزو د میراث دا عبارت به ځان سره وګوري بولی شي بانو د بایبل مطابق کونډه خځه د مرحوم خاوند په مال کې حصہ ورکول کېږي کچته د مرحوم خاوند چې موجود وي نو ټول مال هغه حالت ته ملاويږي او کچته د مېز دوی نوې نو بیا مال له ته ملاويږي لیکن کونډه خځه میراث نه ملاويږي کتاب کې د باب آیت 27 آیت نمبر 8 11 پورې وضاحت موجود دی آیت نمبر 8 د خامخا بنی اسرائیل ته وایا چې د کوم سړي زوی نوي او مرشي نو هغه له ته جایداد په میراث کې ملاويږي آیت نمبر 9 کې د لونه نوي نو میراث به د ورونو وي آیت نمبر 10 کې د هغه ورونو نوي نو ترونه ته به میراث اخلي آیت نمبر 11 کې دا غرونه یا ترونه هم نوي نو بیا دا غز نږدې خپلوان دا میراث اخلي او دا به هغوی تر خپل جایداد په شان وي په کتاب کې انتباب 36 آیت نمبر 6 ته بار لیکلي دي چې کوم جنکو ته پلا په ما کې میراث میلاو شي هغه جنکه د خپل خاوند نه بهر دا د بایبل په باره کې مکمل دی دا د هندومت بعضی عبارتونه ما جمع کړي دي کې نشته سار ما پدې کې ورته کودای رګوید دی دا شان د کدای په نوشت دی یجروید دی مهابارت دی دا چې څونه د دې کتابونو په دې کې ټولو د خزې شي دی تسلیل پکې موجود تر دې پورې چې دا مهابارت د دوی متن دی د دوی مقدس کتاب دی دې کې پنځورونو یوې خزې سره څه کړی و دې څلور پنځه سړی په یو ځای باندې یوې خزې سره واده کوي اوس هم دا روایت دی د دې لپاره چې څه نشي چې بیا دغه نشي تر دې پورې چې دې مشر خاوند دی یا د اشتر نوم یو د خپل خزې په جواره کې وبل نو دې مذاهب مړه خزو له دا مقام ورکړل ملحدین پاسي کې په ما باندې اعتراض کوي چې تاسو خزو ته ناقص العقل وي او موږ دا خبره تاسو غلطه د مولوی صاحبانو نو دا اوم نمبر اعتراض چې د هندوانو مذهب ډیر آسان دی ان شاء الله دا به دوباره وایو واخر دعوانا الحمدلله ما خو چې ډیر